څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې ابوظبي ته د پښتنو ښار ویل کېږي، دلته کې پښتانه په ګڼ شمېر کې راغلي دي، هغوی روزګارونه کوي. موږ داسې محسوسوو چې دا سوات دی، ملکنډ دی او یا پېښور دی. نو دلته کې زموږ سره د مردان سره تعلق لرونکی یو ورور موجود دی. د هغه سره خبرې اترې کوو چې هغوی دلته کې ژوند څنګه تېروي او کوم نمونه روزګار کوي او کم چې دلته کې خلک راشي نو هغوی ته کم مشکلات دي. السلام علیکم. ستاسو څه نوم دی؟ توصیف الرحمن. تعلق مو مردان کې کوم علاقې سره دی؟ کارلنګ سره بیسیکلي تعلق دی، خو دغه اوسېدو وروره دا راته ووایه چې دلته کې پښتانه راشي نوي نو هغوی ته خو به ډېر زیات مشکلات دي. مشکلات سره سره کېږي د ایکسپیرینس نه د جاب بل لوکیشنز وغیره رهن سهن طریقه لږ مسلې سټارټینګ کې بیا وروسته حالات صحیح شي. دا راته ووایه چې پښتانه خو په ګڼ شمېر کې دي که نه، نو څنګه هغوی د عزت روزګارونه دي او که نه هغوی دغه خټې ګټې کوي؟ ډېر د سور او مزدار کارونه دلته خیال کوي. هغه بل دا سکون دلته کې امن دی او بل خلکو ته چې کوم نه آن ټایم سیلریز ملاوېږي، نو په دې وجه ډېر غریبان او کورونه چلېږي. دا راته ووایه چې په بعض عرب ملکونو کې د خلکو نه قبیلانه خپلې تنخواګانې ونیسي، نو آیا هغه سچویشن دلته هم هغه سچویشن دلته کې څومره زما نالج دلته کې نشته، ځکه دلته کم نږدې زیات تر مخه سعودي سایډ ته هغه طرف نه تللی خو یو وایي داسې حکومت دی صفا دی. څنګه تاسو چې پښتون وایي نو څنګه خوشحالېږئ او که نه؟ ډېر خوشحالېږم. پښتانه کم دي لکه زمونږ داسې بعضې فیلډ کې، خو بیا هم فیلډ کې ډېر ښه فیل کوم چې پښتانه سره ملګري شو. څنګه تاسو خو د ملک نه ډېر زیات لرې یې دلته کې، نو څه احساسات لرئ د خپل ملک دپاره؟ ډېر مس کوم خپل ملک، هغه یو خپل چام دی، هغه یو خپله مزه ده او د پردیسي خپل چې کوم دی یو نقصان هم دی، یو خپل هغه شته ګرانه یي لکه خو چونکې مزدوري کوم دی او پیسې ګټونکي نه کوي. روریان له دا راته ووایه څنګه هلته کې په ملک کې چې کوم روریان موجود دي تعلیم یافته خلک دي هغوی د خلکو د سره پیغام ورکول غواړي؟ دا پیغام ورکول دي لومړنۍ کوشش چې کوم نه خپل کنټري دي پاکستان کې دي چې ښه جاب دې ملوي چې پر اسمه نه ملاوېږي بیا راسته کوي بیا دا عرب ملکونو کې جاب خو لومړنۍ چې کوم چې ټول خلک دي لپاره ناس هلته کې جاب سرچ کوي هغوی نه راولته کې راځي نو خامخا ایکسپیرینس سره ویني سر کې د مشکلات دي ډایرکټ جاب نه ملاوېږي، نو دا پکې لږ شان مشکلات شته، خو بیا بهرحال ډېره مننه. مهرباني جي. وکتل د دې ورور هغه خبرې یقینا چې دلته کې هر سهولیات شته دی، خپلې غټې غټې تنخواګانې هم شته دي، خو انسان ډېر زیات مصروفه وي او دلته کې چې کم خلک دي هغوی ډېر د عزت ژوند تېروي، خو بیا هم په خپل وطن پسې خلک ډېر زیات ارمان کوي. زموږ د الله نه دا دعا ده چې زموږ وطن همیشه دپاره ګلزار لري او د امن هغه کور دی الله جوړ کړي چې کم دلته کې هغه ځوانان دي، تعلیم یافته خلک دي او د هنر خاوندان دي چې هغه دومره لرې په روزګارونو پسې نه راځي. مینهوالو مخ په وړاندې ځو، موږ سره اوسئ.